حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہ د حضور پاک مشر بیبی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ډېر بے پناه محبت او مینه ساتله. ذاتی ما الله هغې کې څه کمالات ښودي او په دې وجه ښودي چې دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجیت لراضی او د مسلمانانو مور به ترې جوړېږي. لیکن کم خدمت چې هغې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی نو دا مثالي دی. غار حرا ته موږ تاسو ته تلل ګران دي، انتهایی سخت غر دی او نبی علیہ السلام مبارک د نبوت نه مخکې چې به غار حرا ته ته ولته کې به خپل عبادت کو نو چې لیټ پشو نو دی حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها به ورپسې خوراک او اوبه غر سر ته خېجولې او چې بیا کله حضور پاک له رب العالمین پیغمبري او نبوت ورکه او حضور پاک ډیر زیات پریشان کور ته راغی نو مومن چې یو انسان د یو سفر نه پریشان راشي نو ښځه ورته وي بیا مه ځه ګورې دې ځای ته. ښځه تسلي په دې ورکوي چې ګورې دې علاقې ته بیا لاړ نه شي، ګورې دلته بیا لاړ نه شي او دا ولې نه. هغه حضور پاک له بل شان ډاډ ورکوي وی تا به چرته خدای نه ضایع کوي. فکر ونه کې والله ما يخزيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. تاکہ داسې صفتونه چې خپلم درنه خوشاله دي، پردیم خوشاله دي، میلمم درنه خوشاله دي، کوربم درنه خوشاله دي. تعالی خدای ښه صفتونه درکړي دي. رسول الله مبارک له ډاډ ورکه او بیا ورقه ابن نوفل د تره زوی و هغې له حضور پاک هغه له بوته د پخوانو کتابونو عالمو نو هغه چې د رسول الله مبارک نه څه واورېدل نو ورته وی فکر مه کوه تاله به خدای نبوت درکوي، تاله خدای پیغمبري درکړه او دا کم څوک چې تا په غار حرا کې لیدلی و دا هغه فرشته وه چې الله حضرت موسی علیه السلام ته رالیږلې وه. ګوره داسې هوښیاره بنیادم او خپل ټول مال حضور پاک مبارک ته وقف کو او خپل کور نبی علیہ السلام مبارک ته وقف کو. حضور پاک خپل د پیدایش کور پرېښود او د حضرت خدیجه کور دی مروه غونډۍ سره نږدې و هلته منتقل شو. نو الله څومره لویه مرتبه ورکړه، واه واه. داسې مرتبه چې جبریل علیه السلام یو ځل حضور پاک ته راغی ویده د الله د طرف نه رالم او الله فرمایی چې خدیجه ته زما سلام واوروه. او کله چې به حضور پاک د حضرت خدیجه ذکر کو نو ډیر زیات صفت به کو نو بنو لخامخا په بنو په صفت قار ورزي. نو عایشه صدیقه فرمایی وی زما د هغې سره څه مسله ځکه نه وه چې زما نه مخکې وفات شوې وه، لیکن بیا به چې حضور پاک ډیر ذکر کو نو ما به ورته وي چې په دنیا کې بله ښځه نه وه، دغه یوه بوډۍ ښځه وه چې ته یې دومره صفتونه کې. وی حضور پاک به فرمایل انها کانت وکانت، ښځه هم دغه وه هم دغه ښځه وه. او ما ته رب العالمین فرمایلی دي چې خدیجې له به خدای په جنت کې داسې محل ورکوي چې د یوې ملغلرې نه به جوړي، پیوند او ټانکه به پکې نی. دا ولې دی د حضور پاک په سچه خدمت وکړه او د رسول الله مبارک سره مینه وکړه، محبت یې وکړه او پیغمبر مبارک له ډاډ ورکړه. او دغه رنګې حضرت عایشه صدیقه د حضور پاک خدمت کړی دی. دغه رنګې حضرت آسیه د حضرت موسی علیه السلام پالنه کړې ده او د هغه تربیت یې کړی دی. ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې په ښځو کې بهترینه ښځه حضرت آسیه ده. او دغه رنګې حضرت مریم د عیسی علیه السلام تربیت کړی دی او ماشوم یې لوی کړی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په ښځو کې بهترینه ښځه د مریم ده، د عیسی علیه السلام خدمت یې کړی.